چې داسې هسپتال تاسو موږ ته بار دلته قایم کړئ چې په هغې سې موږ چې څومره شهدا فیملیز دي د ضلع سوات شهدا فیملیز چې څومره دي چې د هغوی مفت علاج وي او هغوی ته مفت میډیسن ملاویلي او له دې سره سره چې د موږ څومره ریټایر پولیس پرسنل دي په پنشن باندې د هغوی ګزاره نه کېږي ټولو ته پته ده جي چې د هغوی بچي وي او د هغوی فیملیز وي د هغوی هم فري اف کاسټ along with medicine د هغوی ټریټمنټ کېږي نو موږ ډېر مشکور یو او موږ سلام کوو د سجاد خان آر پی او ملکنډ قیادت ته چې دوی د موږ دا هغه فوراً د موږ دا ریکویسټ هغه منظور کړه او بیا ډاکټر افتخار صاحب چې کوم له دوی سره پیل نه انګیج دی او زه تاسو ته دا وایم چې موږ په خیبر پختونخوا سه دا د خپل نوعیت دریم هاسپیټل دی جی یو دی د موږ د پولیس سروسز هاسپیټل په پېښور کې جی دویم هسپتال چې کله سجاد خان بی پی او مردانو نو هلته دوی اسټیبلش کړی دي اوس دلته دا دریم موږ په سوات کې دی او دا ډېره غټه اچیومنټ دا موږ څرنګه هغه وایي که نه چې تاسو توکل کوئ بیا به مو خدای منزل ته رسوي نو موږ توکل وکړه چې خدای په نام باندې زمونږ پولیس فورس کې انفارچونیټلی د ویلفیر داسې باقاعده ویلفیر ونګ خو د موږ ته د سی پی او په لیول باندې خو لکه هر ډسټرکټ کې هر ریجن کې دغسې هر څوک تاسو هم دا کمی محسوس کوئ چې یو پولیس هاسپیټل پکاري وي هلته کې د پولیس څوک هم بچي وي پولیس افسرانو یا د شهدا هغو دپاره سکول پکار ده ووکیشنل ټریننګ سینټر پکار ده هغه شی دلته کې داسې ارګنایز سیستم نشته یک یو کوم سروسز هاسپیټل د پولیس هغه د په پېښور کې او بیا د څرنګه څه یو زموږ ملګري وویل په ایبټ آباد کې یو هاسپیټل د هغه هم دغسې سیلف هیلپ بیسز باندې سټارټ شو او بیا هغه ته یو آفیشل یو سرکاري رنګ ورکړل شو یو ترنه بي ایچ یو جوړ شو هلته کې سرکاري ډاکټران راځي زه خپل هیلث ډپارټمنټ سره هم دا ټیک اپ کوم چې ایز ا پارټ اف زموږ هیلث سیستم شي زموږ په ایبټ آباد کې ستاسو پولیس هاسپیټل دی هغه بالکل د هغې پوسټینګ ټرانسفر ټول دغه سره کېږي نو موږ ته خو زیاته مسله د سپیس نه ماشاءالله سپیس تاسو پرووایډ کو نو دې باندې به مونږ کینو یو سجیشن به جوړ کړو مونږ نو انشاءالله چې دا هاسپیټل به زمونږ ایز ا هیلث سیستم حصه وشي او چې څه ډاکټر به دلته بیا پرمننټي 24 اور وي د سټي لوکل ګورنمنټ د طرفه به انشاءالله تعالی څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه هغه خپل حق ادا کو او زمونږ چې صحیح انشاءالله مونږ به کوو او دې سره سره ضروري دا ده چې په دې کې یو ورکوټه غونډه کې د شهداو د بچو لپاره یو سکول هم جوړ شي نو نن یو ډېر ښکلی پرانسته دلته وشوه د یو داسې پروګرام چې پای کې به د شهداو د بچو دپاره د هغو دپاره د نورو هم دپاره علاج کېږي دا زما ستاسو سره لوز دی چې زه په هر حالت کې یم که چیرمین یم او که نه یم د دې هسپتال به زه انشاءالله راځم او د دې به زه معاینه کوم او په دې کې چې د څه شي ضرورت انشاءالله د هغې به زه راوکړم د یو هسپتال د افتتاح او د هغې د لیبارټرۍ افتتاح کېږي نو دا یو ډېر ښه اقدام وشو زه هغه ټولو شهدا ته که د پولیس لاین د پېښورو یا د سواتو یا په صوبه کې هر ځای کې هغه شهیدان شوي دي هغوی ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوم او د رب العزت نه دعا کوم چې خدای پاک هغوی درجات بلند کړي او د هغو کورنو ته د خدای پاک اجر هم ورکړي او صبر هم ورکړي موږ په دې خپل ژوند کې وکتل لویه قرباني دي همیشه ورکړې ده تازه تازه واقعات هم خو زموږ مخې ته راغلي دي په لنډو زموږ د شپې خوبونه په آرام یو زموږ دا فورس دوی خپل کور پرېښودی او زموږ د حفاظت دپاره دي راوتي دي که په بازار کې دي او که په کلو کې دي او که په روډونو باندې دي دوی زموږ حفاظت کوي الله تعالی دی دوی ته د دې د عوض په دنیا سره په آخرت هم ورکړي زه مبارکباد پیش کوم پولیس ډپارټمنټ ته چا چې په دې کې تعاون کړی هغوی ټولو ته اوس چې چا اعلانات وکړي دې ټولو ته چې الله پاک د دې دا کوششونه چې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي زمونږ چې ټیکنیکل سا اسسټنس وي ایز ا ډاکټر یا ایز ا هیلث ډپارټمنټ موږ به جي شپه ورځ دلته اویلیبل یو په دې هاسپیټل کې که دوی ته څه مسلې راځي نو موږ به جي هر ټایم راځو نو یقینا زه ډېر زیات خوشحاله شوم چېرې شکر الحمدلله زمونږ په تحصیل او زمونږ په کور کې
داسې یو د خیر ښېګڼې او د پولیس دپاره ځکه چې پولیس او ولس چې دي هغه الحمدلله نن په یو پیچ باندې دي او د یو بل سره شانه بشان دي او د هغې قربانیانې د چا نه پټې پناه نه دي. نو یقینا دا زموږ د ټولو دپاره ډیره د فخر خبره ده. په دې باندې زه د خپل RPO صاحب د DPO صاحب او چا چې هم په دې کې کاوشونه کړي دي د هغې شکریا ادا کوم.